من که د عسکري قیادت نه ګیله کوو نو د دې خپل سیاسي قیادت نه ولې ګیله نه کوو؟ په دې وخت کې د پاکستان په درې اهمو چوکو باندې زموږ سیاسي خلک ناست دی، کاغه ایوان صدر دی، کاغه ایوان وزیر اعظم دی، کاغه ایوان وزیر اعلی دی، دا سیاسي خلک دی. نو راځئ چې چېرته کښېنو باجوړ کې یو 3-4 ورځې بعد دا یو 8-9 مشران کښېنئ، لږه خبره به سره جوړه کړو، بره به لاړ شو د خپلو مشرانو ته به کښېنو چې یا خو زموږ دا مسله حل کړئ، موږ ته د وینې تحفظ راکئ، موږ سړکونه نه غواړو، موږ بجلۍ نه غواړو، موږ تعلیم نور نه غواړو، موږ د ژوند حق غواړو. تاسو زموږ لیډران وئ، ستاسو دپاره موږ الیکشنې کوو، ستاسو دپاره موږ وجلی کېږو، ستاسو دپاره موږ اکټیویټیز کوو. که نه ګورئ د دغه څیز نه به بیا موږ کښېنو. نو که د دې دپاره موږ د یو 15 کسانو یو غونډه وکړو. چټان صاحب هم ناست دی، ګل افضل خان هم ناست دی، ګل کریم هم دلته و، سردار خان هم دلته و. لږ سره چېرته یو 15 ورځو کې دننه یو مختصر بیټک سره وشي او په هغې کې موږ یو لایحه عمل تیار کړو. دا اپشن نور نه دی، دا د ښار چوکونه موږ ستړي کړه، دا د عمري چوکونه موږ ستړي کړه، دلته موږ درنې وکړې، په دې درنو کې زموږ سرونه سپین شو. خو راځئ چې کښېنو او د دې خبرې چې کوم حل دی هغه راوباسو او د دې پښتنو په وینه باندې نور موږ سیاست ونه کړو چې ته زه راشم او تقریر وکړم، سیاست مې وکړه، میر اعظم خان مړ دی او ما پرې تقریر وکړه، دا ګورې سیاست وي. سیاست نه کوو، راځئ کښېنو او لږ شانتي په سنجیده بنیادونو د دې مسلې حل راوباسو. ډېره مننه.